السلام علیکم ملګرو، څنګه یې ښه؟ نن درته یو ډېر اهم عمل درښایم. هغه عمل د یو غم، د یو پریشانۍ او د مصیبت نه د خلاصېدلو دپاره دعاګانې دي. یعنې چې کله یو انسان باندې څه غم، څه مصیبت راشي، نو هغه له پکار دی چې دا دعاګانې ووایي. چې کله یو انسان په څه مصیبت کې ګیر شي، هغه له پکار دی چې دا دعا ووایي: لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكریم. او یا دی دا دعا ووایي: لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم. او یا دی دا دعا ووایي: لا اله الا الله الحلیم العظیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم. او د دې نه بعد دی چې کم مصیبت، کم غم، کمه پریشاني ورته راغلي، د هغې دپاره دې دعا وکړي د الله تعالی نه. انشاءالله زر تر زره به الله تعالی دا مصیبت، دا غم دا ختم کړي. او یا دې دا دعا ووایي: لا اله الا الله الحلیم الکریم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظیم، والحمد لله رب العالمین. او یا دی دا دعا ووایي: لا اله الا الله الحلیم الکریم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، الحمد لله رب العالمین. اللهم انی اعوذ بک من شر عبادک. د دې نه بعد دی دعا وغواړي انشاءالله چې کوم مصیبت، کوم غم وي، الله تعالی به هغه مصیبت زر تر زره ختم کړي. دغه رنګې په ډېرو روایاتو کې راځي چې کله یو انسان په څه مصیبت کې ګیر شي، نو هغه له پکار دی چې دا دعا وایي: حسبنا الله ونعم الوکیل، یا حسبي الله ونعم الوکیل. او یا دې درې پېرې دا دعا ووایي: الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله ربي لا اشرك به شيئا. او یا دې دا دعا ووایي: توکلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. او یا دی دا دعا داسې وایي: الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله الله ربي لا اشرك به شيئا. او یا دی دا دعا وایي: اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عيني واصلح لي شاني كله، لا اله الا انت. او د دې نه بعد دې دعا وکړي انشاءالله چې کوم مشکل وي، الله تعالی به ولا زر تر زره حل کړي. او یا دې دا دعا ووایي: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دا دعا دې ډېره زیاته ووایي انشاءالله د هغه تمام مشکلات به الله تعالی زر تر زره حل کړي. او یا دې په حالت د سجده کې، یعنې په سجده دې پرېوځي او په هغه وخت کې دې دا دعا ووایي: یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. بار بار دې دا دعا ووایي انشاءالله د هغه دا مشکل به زر تر زره الله ختم کړي. او یا دې دا دعا ووایي: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
ځکه چې حدیث شریف کې راځي چې کوم یو مسلمان د څه مقصد دپاره دا آیات کریمه ووایي او د هغې نه بعد دعا وغواړي، الله تعالی ضرور بې ضرور د هغه دعا قبلوي.